أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 8 آیات نمبر 61-62 دو آیاتونه چې دی نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې وایي ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم که چېرې نیسلی الله تعالی خلق بظلمهم په وجه د دوی د ظلم ما ترک علیها من دابة نو نول چې نو هغه پرېښودی په ځمکه باندې څوک چې نو هغه ګرځېدونکی ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى خو الله رب العزت چې نو هغه مهلت ورکوي دوی ته تر وخت مقرره پورې. اوس الله جل جلاله د رحم او کرم معامله ده چې د انسان هر وخت لمحه به لمحه د نافرمانی وي او الله رب العزت ورته د هغې نافرمانی باوجود چې نو هغه درګذر وي. الله چې نو هغه سره د ستارۍ او د درګذر نو هغه معامله کوي. الانسان د الله حکم ماتی الله پې د خپل انعام او د احسان چې نو هغه پې کوي. نو الله وایي که چېرته الله رب العزت د دې خلکو په شان ډایرکټ چې نو هغې سزا ورکولی ما ترک علیها من دابة نو الله به په مخ د ځمکه باندې یو ګرځېدونکی چې دی نو هغه هم نه و پرېښودی. تفسیر خازن کې دلته یو سوال چې نو هغه نقل کړی دی چې الناس نه مراد چې نو هغه څوک دی. که چېرته د ناس نه مراد چې دی نو هغه ټول خلق شي نو بیا خو په دې کې انبیا هم راځي، صلحا پکې هم راځي، نیکان صدیقین او شهدا پکې هم راځي. حالانکه بل آیات کې الله رب العزت چې نو هغه د دې وضاحت لکوټی کړی دی. الله وایي فمنهم مقتصد بعضې په دوی کې چې نو هغه اقتصاد والا مین روي کوونکي دي. فمنهم ظالم او څه چې دی نو هغه پکې ظالمان دي. ومنهم سابق بالخیرات او بعضې هغه دي چې د هغه نیکۍ طرف ته چې نو هغه وړاندې کېږي. نو بیا یې جواب ورکړی چې دلته الناس نه مراد یا چې څنګه دغې آیات کې وضاحت شوی دی نو د دې نه ظالم لانفسهم هغه خلق دی چې کم په ځانونو باندې ظلم چې دی نو هغه کوي دغه دی مراد دی. دویم د الناس نه مراد چې دی نو هغه د مکې مشرکان کفار دی. بظلمهم په هغې باندې چې دی نو هغه دا دلیل دی ځکه الله رب العزت فرمان دی ان الشرک لظلم عظیم. نو د الناس نه مراد کافران دي ځکه الله جل جلاله وایي چې شرک د ټولو نه لوی ظلم چې دی نو هغه شرک دی. بیا چې نو ما ترک علیها من دابة نو دابه چې دی نو هغه د انسان دپاره هم استعمالیږي او دابه چې دی نو هغه د ساورو دپاره څومره چې هم زنده سر ورته موږ وایو په ځمکه باندې چې دی نو هغه ګرځېدونکي دې ټولو ته دابه ویلی کېږي ځکه دابه په لغت کې ویلی کېږي ما یدب علی الارض هر هغه شی چې د هغه په ځمکه باندې ګرځي نو دې ته ویلی کېږي دابه. نو بیا دلته یو سوال چې نو هغه بل بیا راځي ذهن کې چې الله رب العزت وایي چې نو د انسان ظلم چې نو هغه انسان کړی دی او د انسان د ظلم په وجه باندې الله وایي چې څومره هم په خپو باندې ګرځېدونکي په ځمکه باندې چلیدونکي دي دا ټول به چې نو هغه مونږ هلاک کړو یو شی به پې هم نه و پاتې شوی. نو اوس د دوی چې نو هغه څه قصور دی دوی چې نو هغه څه قصور کړی دی حالانکه دا خو مکلف هم نه دی. نو جواب چې دی نو هغه دا دی چې دا شیزونه الله جل جلاله د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي
غوا شوله، میخه شوله، خر خچر چې دی نو هغه شولو، ګډه بیزه چې دی نو هغه شوله. دا څومره شیزونه چې دی نو هغه موږ ته ښکاري. نو دا ټول الله پاک د انسان د پیدې لپاره پیدا کړي. نو چې کله انسان پاتې نه شولو نو د ده دپاره چې کم شیزونه پیدا شوي دي هغه خو به خود لاړ شي. بیا بعضې کرته چې دی نو هغه بعضې انسان دا کوي چې دی ګناه کوي او تو ورته دا ګناه دا مه کوه ستا د وجې چې نو هغه نور مسلمانانو ته تکلیف دی. نو دی وایي نه زما د وجې نه چې نو هغه ولې تکلیف دی. لکه دی وایي چې ظالم چې ظلم کوي نو دی خو په خپل ځان باندې کوي، د په وجه باندې خو بل چا ته تکلیف نشته. لکه مونځ سړی پرېږدي دی بېلمازه شولو نو د بېلمازه د وجې نه 140 کورونو ته چې دی نو هغه نحوست رسي. نو چې په کم کور کې په خپله یو بېلمازه موجود دی د هغې به څه حل وي. او بیا بېلمازه هغې ته ویلی کېږي چې 4 مونځونه کوي او یو مونځ نه کوي. لکه زموږ په معاشره کې دی نو هغه دا غټه خبر ده. خلک وایي نه زه خو الحمدلله ټول کوم خو صرف سهار نشم کولی. نو اوس داسې دی او تو ورته ووایې نو یاره زما خپل قبر دی بل خپل قبر دی زما په وجه ولې داسې کېږي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته تفسیر مدارک هم ذکر کړی او تفسیر خازن دواړو ذکر کړي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته یو کس وی چې ظالم دی چې ظلم کوي نو دی خو په ځان کې نور چاته د نه څه تکلیف دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته ناقه مخله دې خبره مکوه. بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان الحبار لتمود هزالا بظلم الظالم. ان الحبار لتمود هزالا بظلم الظالم. حباره مارغی دا ډیر اوچت چې نو هغه فرواز کې د عربو کې مشهور او معروف فلم او ډیر چې نو هغه تنده هم برداشت کوي د لږ اوبو باندې ډیر لوی چې نو هغه مسافت کوي. نو وی حباره مرغی داغه چې هم د تندې د لاس مري بظلم الظالم نو دا د ظالم د ظلم د وجې نه چې نو هغه مري. ځکه چې کله سړی ظلم کوي ګناه کوي نو د ګناه په وجه باندې نو هغه څه راځي د الله رب العزت د قهر فیصلې راځي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې نو فرمایي ان الجعل لتموت في جحرها بذنوب الظالم او یو د چې نو قول کې دی بذنب الظالم. جعل مونږ چې ورته چې نو هغه ګونګټ وایو نو ګونګټو دی چې په خپله سوړه کې هم کله چې کم مسکن وي کم سوړی نو دی چې په دغې کې مري نو دا هم د ظالم په ظلم په وجه باندې چې نو هغه مري د ظالم د ګناه د وجې نه چې نو هغه مري. نو ځکه الله وایي ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. الله جل جلاله چې نو هغه دوی وروسته کوي یو خاص وخت مقرر ته فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. نو چې کله بیا د انسان دغه نیټه پوره شي او راشي نو په دې کې بیا یو ذره برابر مخکې او وروسته چې نو هغه نه کېږي. احادیثو کې چې نو هغه ذکر کوي او دغه شانتې بیا شروحات د حدیثو چې نو د هغوی یو واقع اکثر چې نو هغه ذکر کوي. وایي د حضرت سلیمان علیه السلام په وخت کې اسرائیل علیه السلام د هغوی به هم راتلل سلیمان علیه السلام سره به کېناستل. نو یو پیرت نو هغه راللو او غالبا په هغه وخت کې سلیمان علیه السلام په یمن کې یمن صنعا ښار سره چې نو هغه نو چې په یمن کې هلتې ولو او سلیمان علیه السلام سره د هغه په تخت باندې یو بل کس هم ناستو. نو اسرائیل علیه السلام د هغه ته ملک الموت داسې غور باندې کتل چې دې سړی ټایم لکه مثال په تور کې چې نو هغه 15 منټه بعد خو در ټایم ما سره چې نو هغه د انډیا کې چې نو هغه په پلان کې غر سره چې نو هغه متعین دی التې بدن روح عالم او دا سړی خو دل دی چې نو هغه ناست دی. نو اسرائیل علیه السلام به خپل فرشته کتل او ده ته به یې کتل. نو اسرائیل علیه السلام څه وخت سلیمان علیه السلام سره کېناستو او بیا روان شو. نو بیا ورته حضرت زه لاړم بس دی. څنګه چې اسرائیل علیه السلام لاړو ملک الموت نو دغه کس ورته دا څوک نو سلیمان علیه السلام دا ملک الموت ویره زه یریږم چې داسې لکه دی چې زما نه روح قبضه کوي. نو تاسو سلی ته حکم وکړئ چې ما خپل ځای ته ډایرکټ نو هغه رسئ. سلیمان علیه السلام سلی ته حکم وکړو دا یې ځینې په منډه چې نو هغې اقضې ته ورسو. څنګه چې هلتې کوزې کو دقه شان ملک الموت ورته ولاړو ټیم یې پوره شو سای دې واغستو. الله وی لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. ذره برابر پکې مخکې وروسته نه کېږي
نو بیا بل موقع کې وایي چې نو اسرائیل علیه السلام ملک الموت چې رالو نو سلیمان علیه السلام ورته حضرت ته چې راشي نو دلته خلک مه یېروه که خلکو ته چې نو هغه دقه شانتې ګوري نو سړی دی په هغه پیره چې نو هغه یېرولو هغه وایي زه په خپله حیران وم چې د دې سړي ټایم زما سره په ځای کې او بیا یې نه هغه سړی په هغه ځای کې چې زه لاړم هلته و هغه ورته د همدقه کس ولو ما ته د هغه هم ویرېد وي چې ما خپل ځای ته رسوه نو ځکه الله وایي لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب الله وی دوی چې هغه مقرری د الله د پاره ما هغه څه یکرهون چې دوی د ځان د پاره نه خوښوي لکه څنګه چې پرون نو هغه د زیارت مخکې چې کم پرونه د دینه مخکې کم درس تیر شو په هغې کې تیر شول ویجعلون لله بنات د الله د پاره چې نو هغه وایي فرشتې د الله پاک لوریانې دي لوریانې خوښوي او که په خپله ورته د لور زیری چې نو هغه میلاو شي نو بیا د غصې نه ټکي مخې چې نو هغه تک تور شي نو الله وایي دوی جوړ چې نو هغه الله د پاره چې نو هغه مقرري هغه څه یکرهونه چې په خپله چې نو هغې نه خوښوي وتصف السنتهم الکذب او د دوی ژبې چې نو هغه بیانوي دروغو اوس د دوی ژبې دروغ څنګه بیانوي الله وایي زه چې نو هغه لم یلد ولم یولد یم زما چې نو هغه نه اولاد شته او نه مې مور پلار شته نه مې اصول شته او نه مې فروع شته ځکه د چا چې اصول او فروع هغه محتاج او الله وایي زه محتاج چې نو هغه نه یم او دوی د الله پورې نو هغه درو جوړي الیاذ بالله چې نو هغه یهود وایي الله چې نو هغه عزیر علیه السلام د الله زوی دی عیسایان چې نو هغه وایي مسیح علیه السلام د الله زوی دی مکې مشرکان او نورو کفارو د به فرشتې د الله لوریانې دي ان لهم الحسنى جنو هغه دا چې د دوی دپاره به چې نو هغه ښه حال وي جنت به وي لا جرم ان لهم النار د الله رب العزت د دوی چې نو هغه څه وکړلو جواب یې وکړلو دوی به وي موږ له چې الله پاک د دې ټولو خبرو باوجودو بیا هم چې نو هغه د څه کړی دنیا کې فراخي او عرصې را کړې ده لئن رجعتو نو که چېرته مونږ اخرت ته هم واپس کړی شو نو مونږ دپاره به لعنده للحسنى د الله سره به زمونږ دپاره چې نو هلتې هم جنتي تاسو مسلمانان دلته هم په تکلیف کیږئ او هلتې به چې نو هغه هم بیا تکلیف کیږئ نو الله رب العزت وایي نه دا داسې نه ده دا د دوی چې نو هغه د خولې خبر ده لا جرمه ضرور به ضرور خامخه یقیني خبره چې نو هغه دا ده ان لهم النار چې د دوی دپاره چې نو هغه په آخرت کې اور دی جهنم چې نو هغه دی وانهم مفرطون او دوی به دغه جهنم ته چې نو هغه دیکه کړی شي مفرد دا چې نو هغه پسو د را په فتحې سره دا کم مفرطون را چې نو هغه په فتحې سره د را په زور سره دا ویلې کېږي چې نو هغه د کیل نه دیکه چې نو هغه ورکول نو دوی به جهنم ته فرشتې ورسوي او بیا به له د شا غاړې چې نو هغه دیکه ورکړي جهنم ته به یې پړ مخې چې نو هغه وولي په کسرې د را سره مفرطون چې کله په را باندې چې نو هغه زیر وویلی شي خو بیا زیر چې نو هغه پې وویلی شي او په دې را باندې چې نو هغه شد نه وي نو بیا په دغه صورت کې چې نو هغه د معنی مصرفون او کله چې نو هغه د دې باندې زور چې نو هغه وویلی را باندې زیر وویلی شي او په دې را باندې چې نو هغه شد هم راشي مفرطون نو بیا یې معنی د وړاندې کېدونکي مخکې چې نو هغه څوک د چا نه تللی نو هغه نو دوی به جهنم ته دوزخ ته چې دی نو هغه به وړاندې کولی شي یو معنی دا شوله چې دوی اسراف کو نو جهنم ته به ځي دویمه معنی چې دی نو هغه دا شوه دوی به جهنم ته دیکه کړی شي او مفرطون په صورت کې بیا به معنی چې دی نو هغه دا شي چې دوی به جهنم ته چې دی نو هغه وړاندې کېدونکي ټولې معنی چې دی نو هغې صحیح نو الله وایي لا جرمه ان لهم النار د دوی دپاره چې نو هغه یقیني خبره ده چې دوی دپاره اور دی وانهم مفرطون او دوی به دغې اور ته جهنم ته چې نو هغه دیکه کولی شي اللهم احفظنا ولو يؤاخذ الله الناس او کچرنی ولی الله تعالی خلق بظلمهم په وجه د ظلم د دوی ما ترکا نو نب پرې خودي علیها په دغې باندې یعنی پزمکه من دابتن څوک ګرځېدونکی ولکن یؤخرهم لیکن هغه مهلت ورکوي دوی ته الی اجل مسمى تر وخت مقرره پورې فاذا جاء اجلهم بیا چې هر کله راشي مقرر وخت د دوی نیټه د دوی لا یستا
یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نو نو ارست پاتی کی دیشی داغین یو ساعتو ولا یستقدمون او ندی اڑان دی کی دیشی ویجعلون لله او دی مقررین اللہ دا پارا ما آغس یکرهون چی دی چنینو آغا نخو خیبت گڑی وتصف او بیانی السنتهم الكذب جبید دی دروغ ان لهم الحسن دا چی دوی دا پارا بوی خحال یعنی جنت لا جرم لازمی خبر یقینی خبر دا ان لهم النار چی دوی دا پارا دوزخ دی وانهم او بیشک دوی با مفرطون چی نینو دغی جهنم تا دکا کولیشی